شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال. دا حج ورځې دي، ډېر خلق الله پاک په فضل او په کرم حج لاله لو څوک د حج نه واپس رااله لو څوک برازي یا څوک راغلي دي او که څوک نه دي راغلي سخ کاله حجونه وکړه الله دې حجونه قبول کړي او چې کم خلق را روان دي الله دې په خیر او په خوشاله ورسوي او که څوک نه دي تل حج لا نو الله پاک دې آینده له په تقدیر او په قسمت کې د بیت الله حج لګي. زمانو حج متعلق ما د حج دروازو کې تاسو ته بیانونه کړي، د حج طریقه مې د تخولې او د مدینه منوره د تلو آداب مې درته بیان کړي. حج یو اهم عبادت ته په عبادتونو کې او داس عبادت ته چې پکې د انسان بدن استعماليږي او مال بدني عبادت هم دی او مالی عبادت هم او د نور عبادتونو په نسبت په یو حیثیت باندې بهترین عبادت. سړی مسافریم بچی پریخي د کور نه بار زندگی ګورې ګرانې د سفر ژوند آسان نه ګران او د مشقت شی دی دومره ګران عبادت بل نشته کم چې حج دی. اوس خو آسان عبادت دی، که په ولاړه نشي کولی نو په ناسته به وکړي، که په ناسته نشي کولی په ملاسته به وکړي، که په ملاسته نی په اشاره به وکړي، که جمعات ته عذر شرعي یا طبعي نو په کور کې هم کولی شي. روزه په خپل کور کې سمله پکړ کې ومینې وشي او زکات که په خپل لاس نشي ورکولی د بل په لاس هم ورکولی شي. لیکن حج ګران عبادت دی، ډېر آسان نه دی، ګران دی. بیا ګرمي وي او بیا سفري او بیا پردی علاقو پردی وطني او بیا کار ګران دی. یو ورځ د عبادت نه ډېرې ورځې دي نو هغه عبادت څوک زده کوي هم نه، مصیبت هم ده په چل څوک نه پوهېږي. هلته بیا غلطۍ وشي نو بیا زموږ نه تپوسونه کوي. نو زه ورته یم چې د خدای بنده اوس تپوس کوي نو مخکې به یې تپوس کړی وکړه چې د 100,000 روپو دکان څوک شروع کوي یا د 500,000 روپو په ګاډۍ څوک ټماټر خرڅوي نو 100 خلکو سره مشورې کوي. یاره زما یو 10,000 روپۍ دی او زه په دې ځان له یو کیبن جوړوم، څه وکړم، کم ځای وکړم، مال کم ځای والم، یا زه د یو 50,000 روپو کاروبار د ټماټرو شروع کړم، که اوږه خرڅوم که پیاز او که کم ځای خرڅوم. چونکې د پیسو خبره ده د 50,000 او د 10,000 نو موږ په هغې څومره تکلیفونه تېرو یو نه تپوس بل نه او حج د لکونو عبادت دی موږ تپوس ته بس خو چې چا څه کول هغه به کوو. او ډېر خلک چې حج نه راشي د هغې مقصد د بعضې خلکو دی چې یاره خلک به راته حاجي صاحب ووایي. حضور پاک فرمایي چې اخره زمانه کې به حجونه کېږي نو بعضې خلک به په دې نیت حج کوي چې ما یو حج وکړم، ما 2 کړل، ما 3 وکړل. او خلک وایي چې د حج وکړم او خلک وایي چې د خو ډېر حجونه وکړه، هلکه ډېر نیک سړی دی، هر کال حج لځي، هلکه ډېر نیک سړی دی، بلا حجونه یې وکړل. وی دا ریاکار دی، ریاکاری له حج کوي، د حج د خدای په نزد نه دی قبول. څوک به په دې نیت ځي چې هلته به سیل وکړم، د سیل په نیت به ډېر خلک ځي. څوک به د نمود او د شهرت په نیت ځي. دا رسول الله مبارک فرمایلی او مقتصده. اوس هم ډېر خلک دا فخر کوي زه خو هر کال حج ته ځم. هلکه د دې خبرې د څه ضرورت دی؟ هر کال ځم، ما خو ډېر حجونه وکړل، زما خو دا 5م حج دی، زما خو دا 6م حج دی. نو چې د خلکو ته 5م او 6م دی نو دا د ښکاره کړه چې 4 مې مخکې کړي دي او 5 مې مخکې کړي دي نو پر یاد ځان د لرکونو روپو حجونه تباه و برباد کړل.
حج به خالص د الله د پاره کې، من حج لله چې د الله د پاره حج. مقصد دی چې خدای زه د لوی سفر د بیت الله شریف کو، او د دې مقصد مې دا دی چې خدای ته راضي شي، او ستا د طرف نه چې د ما په سټ د حج کوم فرض بار پروت دی چې هغه بار زما د سټ نه کوز شي، الله ته راضي شي. غټه خبره ده، خدای رضا ده. ګوره بیا پکې یو څو شرطونه دي، لم يرفث ولم يفسق، چې بیا دې په حج کې د ګناه خبرې ونه کړي، کنځل ونه کړي، بیبي سره د خواهشاتو خبرې ونه کړي، نظر د خواهشاتو نه لګي، پردو جنکو پردو ښځو ته په غلط نظر ونه ګوري. او قرآن شریف کې د جدال لفظ هم دی، یو بل سره جنگ جګړه ونه کړي. نو رجعک یوم ولدته امه، داسې به دا سړی واپس شي، دا صیغه د ماضي واپس شو بس، یا واپس بشي تحققا دا سړی به واپس شي داسې لکه د مور نه چې کم پیدا پاک انسان دی، خدای پاک به پاک کی. خو شرطونه ولشترونو جنگ جګړې به نه کوي. هلته ډېر خلک یو بل سره جګړې کوي، په معمولي خبره یو بل سره جګړې کوي، یو بل ته وایي وی ته عمرې لتلې زه دې ولې بونتلم، روان شي یو بل سره په جګړو شي. هلکه دا څه خبره ده؟ دوه کسه په دې په جګړو، ته عمرې لتلې او زه دې بونتلم، یو بل سره روان شو په یو کمره کې، او یو بل سره په اوچت په مشتو ګریبان شو. مې دا پس وی دا دې عمرې لته زه مرګریم زه بونتلم، مې لا شهرامو ته تم زدې مبوده. دا څه خبره ده؟ د مونځ کوو ما ته ونه وی چې مونځ کول تا باندې فرض نه توکه کړ. د صلات تسبیح کوو ما ته ونه وی چې صلات تسبیح کا تا تر صلات تسبیح فضیلت معلوم دی کا وکړ. ته نرشا لار شو دین دان سره بوزا. دا څه خبره ده؟ په دې جګړه شو څوک به په دې جګړه کې ته حرم ته لاړې او ما ته دی ونه وی چې زو نو ولې دا ستا په درېر ډبې خو نه ده چې یو بل پورې تړلی شي. دا معمولی خبرې شیطان یو بل سره خلق جنگي او بغضونه او حسدونه پیدا کوي. یو کال دومره جګړې زه چې په کوم ګروپ کې هم هغې کې یو بل سره وشوې چې ما له سخته غوسه راله، نو ما هغه ملګرو ته په بیان کې وې مهرونو که دا حج پاکستان ته نوړی نو د جدې پورې خو د خدای خاطرو کې یو څه کړ، اخرت ته خو یې نوړی نو د خپل ملک ته کې نوړی، د جدې ته خو یې رسوي، جدې پورې خو جنګ جګړې مه کوئ. نو په معمولي خبرو یو سره جګړه او بل سره جګړه، دا جګړې پیښیږي ځکه وی لا جداله ولا رفث ولا فسوق فی الحج. نو یو خدا خلق هلته جنگ جګړې کوي، په عرفات کې یو بل سره په جګړې، په مینا کې تا زما ځای ونیو ما ستا ځای ونیو، دا یو بل سره په جګړه، په بس کې یو بل سره په جګړه، ته مخکې کېناستې او زه دې وروسته پرېښودم، په بلډینګ کې په جګړه، ته لاندې کمره کې شو زه بره کمره کې شم. دا شیطان چونکې د ښځو نه لرې شوی، د بچو نه لرې، نو اسې د دماغ تنګي غوسۍ، نو هغه غوسه په یو بل باندې ورسره خالص د الله دپاره. که لاندې بېلټو ټول خو لاندې نه راځي، څوک به په دویم چت کې، څوک به په دریم کې، څوک به په څلورم کې. نو جنگ جګړه به پکې نه یو شر. دویم د خپلې ښځې کې بیبي رسرۍ د خواهشاتو خبرې باندې چې کله د حج نیت دی، او دریم کنځل یو بل پسې ستغې سپورې او یو بل سره بد رد، دا به پکې نه. د دې انسان حج به قبولي. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. رسول الله مبارک فرمایي چې حج مبرور نبی د جنت نه بله د خدای په نزد اجر نشته. مبرور څه ته وایي؟ علما لیکي هم دغې ته وایي چې جنگ جګړې پکې نه، د خواهشاتو استعمال پکې نه، کنځل پکې نه، یو بل پسې سپکې پکې نه. بیا زمونږ بعضې علماو لیکلی دي چې د حج د قبولیت ظاهري او درې نښې، دا نور خو به الله ته پته لګي چې د چا حج قبول دی او د چا نه دی قبول، خو ظاهري د حج د قبولیت درې نښې زمونږ علماو ذکر کړي. یوه نښه یې دا ده چې کوم وخت هلته دا جمرات ولي، دا کاڼي چې ولي، مونږ ورته شیطانان وایي. دا شیطانان نه دي، ګوره دا خو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام یو طریقه ده. ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام ته هلته شیطان ښکاره شوی،
کله چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام بوته د حلالولو دپاره او د خپل بچي ته وایي یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچی د 12 کالو دی بچی، ما زه خوب وینم او په خوب کې ما ته دا ویل کېږي چې دا بچی دی حلال کا. د ابراهیم علیه السلام مخکې یو منښته کړی د زوی د حلالولو، هغه وخت کې دا منښته جایز و اوس منع ده. بچی څه دی خیال دی؟ دا ولې مشوره کوي چې د پیغمبر خوب خو وحی ده چې خدای ورته ووایي چې دا زوی حلال که بچي سره ولې مشوره کوي؟ نو مشوره په دې خیال نه کوي چې که بچی تیار شو نو بیا به حلالوم او که نه بیا به نه حلالوم. د خدای وحی و خامخا به حلالوم. مشوره په دې خیال کوي چې وګورم چې د بچي مې زړه دی که نه دی. که زړه وي نو د حلالولو جدا طریقه ده، په اسانه به څملې وبه تړم، او که زړې نو بیا به چې ته خوب کې راګیروم، خوب کې به بیا راتړم، بل چل به جوړوم. یا د دې زوی نه تپوس کوم چې دې په رضا غاړه ایږدي، هغه ته پته وه چې زما زوی به په رضا غاړه ایږدي، نو د اسمان فرشتو ته به دا خبره ښکاره کړم چې څنګه زه د زوی نه تېر یم د خدای د رضا دپاره او زوی اعلانوم، دقسې زما زوی یم د خپل ځان د خدای په لار کې قربانول غواړي. نو بچی څوک دی؟ بچی هغه بچی دی چې د ابراهیم علیه السلام زوی دی. بچی هغه بچی دی چې د هغه په تندي کې د رسول الله مبارک رڼا ځلیږي. حضور پاک نکرے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. بابا چې څه اډر درته کېږي کوه او ما به صابرینو نه ومنم، زه به صبر وکړم. ها دواړه روان شو. د دې نه مخکې چې دی بچي سره مشوره کوي، دا مشوره لا وروسته ده. بچي ته وایي بچي زه چې زه قرباني کوم، چاړې مو اغېسته او رسۍ مو اغېسته، او دقه یو بچی دی ګورې بل شته دی دا. او ابراهیم علیه السلام د سلو نه اړېدلی بوډا، او د اسماعیل په شان خشته بچی، ښکلې بچی خشته. چې روان شو په لاره نو شیطان خو کار کوي، شیطان ډېر لوی رزیل دی. دې کوشش کوي چې د انسان او د خدای منځ کې دشمني پیدا کړي. نو مور لی راغی بی بی هاجرې له وی څه شو خاوند دی او زوی دی؟ وی لاړل قرباني کوي. هغې ته وی قرباني کوو. ټیک ته زوی لالولم د خدای په نس قرباني و. وی تا ته پته شته چې څه قرباني کوي؟ وی څه قرباني کوي؟ وی زوی دی لالی. آها د ابراهیم غوندې صابره پلار، ان ابراهیم لأواه حلیم. ابراهیم غوندې جړېدونکې رحم دل پلار او د اسماعیل غوندې تابعدار او خشته اکلوته یو بچی چې دویم شتم نه، داسې پلار به دا بچی څنګه حلال کړي؟ شیطان ورته وایي چې ستا خاوند وایي چې ما ته الله ویلي دي چې حلال یې کړه. دا بانه نیسي چې الله ویلي دي، وایي ښه چې الله ورته ویلي دي حلال دي. دلته نامراد شو. مینا ته چې دواړه ورسېدل، هلته کې دا شیطان ابراهیم علیه السلام ته راښکاره شو. وی څه کې؟ اپې پوه شو. وی زوی لالی خبیثه اخواشه زمان مه کوه ګوره مه کوه، دغه یو بچی دی که دی حلال که خو نسب دی ختم شو. او دا دې بچی ده حلالی. خدای ته سوال وکړه چې یا الله تا ما ته حکم د بچي کړی د حلالولو، خدای دا منسوخ کړه. مکوه مکوه. بس پوه شو چې شیطان دی زما او د خدای منځ کې دشمنی پیدا کوي چې زه د خدای حکم پوره نه کړم. یو اووه کاڼي واغېستل، یو دوه درې، په هغې د شیطان وویشت. په دې ځمکه خدای غیب کړ. دغه دی چې بیا راښکاره شو بل دی. اسماعیل علیه السلام ته ته خبرې چې پلار دې کم خوا بوځي؟ وی چېرته مې بوځي؟ وی لالی دی. وی ما د پلار غوندې پلار او ما غوندې زوی به څنګه حلال کړي؟ وی هغه وایي چې ما ته خدای ویلی دی. بچې خدای ویلی دی ما د حلال کړي. هغه هم کاڼي واغېستل ویې ویشت، اووه کاڼي وویشتل. په دا ځمکه شیطان ننوت. په دریم ځل بیا چې اخوا شو د یو بوډا په شکل راغی. لومبی د الف په شکل، بیا د درمیانه انسان په شکل، اخره کې د بوډا په شکل. او بیا ابراهیم علیه السلام ته لچکرونه اچوي
چې دې منې کم بیا په اوو کاڼو ویشته خدای په ځمکه ننویسته اقه ځای چې اسماعیل او ابراهیم علیهم السلام هغه شیطان ویشتی و دغه ادا د خدای خوښه شو نو په حاجیان وی دا شی لازم نو چې کوم دی د ماشوم په شی د رکوټي په شکلو التم دی یو برجی وه چې کوم دی د منځني انسان په شکلو التم یو برجی او چې کوم دی د بوډا سړي په شکلو التم یو برجی نو خلک هغه برجی ولي اوس حکومت د خلکو د رشته وجې نه هغه برجی غټه کړې نه غټ دیوال یې ته جوړ کړی نو خلک یې ولي په اوو کاڼو نو د حج په لومبۍ ورځ د اختر په لومبۍ ورځ هغه بوډا شیطان چې په کوم ځای ونه اقه اوو کاڼو باندې او بیا په دویمه او په دریمه باندې درې واړه سلي ولي نو دا شیطان نه دی خلک وایي شیطانان هم وایستل دا د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام سنت طریقه ده او بیا حضور پاک هم هغه طریقه جمده ساتلې ده نو زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر طریقه هم شوه نو پښتانه وایي شیطان هم وایسته هلته په هغه غټ شیطان ته لیکلی دي بڑا شیطان اردو کې لیکلی په انګریزي کې هم لیکلی دي او په فارسی کې لیکلی شیطان بزرګ بزرګ په فارسی کې غټ ته وایي نو ما ته یو سړی وایي د عرب هم قمقل خلک دی مې ولې وی شیطان ته زبرګ لیکلی دی شیطان بزرګ نو ما ورته بزرګ نه مراد هغه زمونږ د پښتنو زبرګ نه دی مراد بزرګ دوی غټ ته وایي مشر ته وایي شیطان بزرګ معنا مشر شیطان نو اوس هم د خلکو دا خیال دی چې دا شیطان دی یو بوډۍ ښځه وه پړونه یې چولې پښتنه وه پښتنه ځکه وه چې پښتنه د اندازې نه پته لګي بورقۍ په سر وه دا ډېره زمانه وشوه او بیا ورسره ما خبرې مو کړې هغه چې د غټ شیطان ته را مخامخ شوه که نه نو دا خلک چې د زیارت ته یا جومات ته مخامخ شي دا قمقل خلک نو دوی د خولې له دا ګوتې وړي دا چل کوي احترام دا وجه دا زموږ د خلکو عادت دی حالانکه دا شریعت کې نشته دا ګناه چې د غټ شیطان ته مخامخ شه دا چلې شروع کړه کله هغه نوکونه خولې له راوړه او کله تندي له وړه مې مردار خدای دې هلاکه که دا شیطان دی زیارت نه دی هغې ویې دا تیږه دې کې څه چل دی راشه د دې به د احترام وکړم مې شیطان چې ورته وی دا هغه بلا ده وی ښه زویه شیطان دی نو سپلی ته یې ګوتې کړې په کېړی باندې مې دا په کېړی موله دا حضور پاک په دریو کار نن سبا خلکو مذاق جوړ کړی دی د عبادت نه خلکو مذاق جوړ کړ لوبې ټوکې ته جوړې کړې که ستاسو خیالي نو پروس کالم یو کسو هغه دا شیطان ویشته نو په کاڼې راواغېشته نو داسې ویډ یوې دنده جوړه کړې وه نو داسې به تو شو لکه د کرکټ د شي په شانتې او دا شیطان به ویشته خلکو به هغه ویډیو خورول او خندل به وګوره شیطان ولي سخ کال یو بل سړي کونټۍ راغشتې ده او د کونټۍ نه یې کلاشنکوف جوړ کړی دی نه سخ کال دا شته په نېټ وګوره شته ما په خپله کتلی کونټۍ راغشتې ده د کونټۍ نه یې کلاشنکوف جوړ کړی دی او هغې جمرې ته هغه ستنې ته یې نیولې ده او د کلاشنکوف ګوتې لقۍ یو ډز 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 ورسره کوي د خدای ظالمه خدای به دې تباه و برباد کړي عبادت پورې ټوکې مه کوه د عبادت پورې ټوکې کې دا خو واجب عبادت دی ځان له په میډیا باندې پټولی ځان طریقه سودرولې دی او د کونټۍ نه د کلاشنکوف د کلاشنکوف تیزه نه کې نه ته ته ډس کې ورشه په هندوړه دوکه په هندوستان کې ته ډس کولی شي ته د شیطان نه ځان بچ که ارام خوري پرېږده ته د شیطان نه ځان بچ که لور خور له خپل حق ورکه ته د شیطان نه ځان بچ که خپل لمونځ وکړه ریاکاري کې دې لپاره خلکو ته ځان وښود چې زه خو حج نه راغلی یم حج خو لیدوړه کړه او بیا عبادت پورې ټوکې ټقانې کې کونټۍ نه د کلاشنکوف شکل جوړ کړی دی خلکو ته وایي چې ګنې دلته ولاړې موضوع په کلاشنکوف ولم دا ولې دا خلک د عبادتونو پورې ټوکې کوي دا خو عبادت دی او واجب عبادت دی نو یو پکې چورلک وایي او په کاڼي بیولي نو بیا را خطا شي چورلک وایي نو په کاڼي بیا وایي نو ته ګاډېږې دلته پیغمبر مبارک دا چل خولی دی ابراهیم علیه السلام په دې طریقه ویشتل کړي دي اسماعیل علیه السلام په دې طریقه ویشتل کړي دي
پیغمبرانو داسې وشتل کړي دي ظالمه پیغمبرانو سره خو غشي و چا په غشي وشتل کړي دي صحابه سره خو غشي و پیغمبر مبارک سره خو تورې او نیزې وې چا داسې کړي دي عبادتو پورې خلقو قسم په خدای ټوکې ټکالې جوړ کړي د خدای نه یریږي هلته به بیت الله ته مخامخ ودرېږي او د قصده به یې لاسونه اوچت کړي او بل ملګري ته وایي راشه ماله پټو باسه او ماله ویډیو وکړه شکل یې د دعا جوړ کړه ته خدای سره ټوکې ټکالې کې چې خدایه د نه غواړم نه خلقو ته ښیمه د خدای نه خو ته نه غواړئ یعنې د خدای نه غوښتل خو ادعو ربکم تضرعا وخفیا د خدای نه چې غوښتنه کې په پټه طریقه وکړه او په زارۍ او په عاجزۍ وکړه ځان ته دې ملګري له کیمره ورکړي راشه ماله تصویر وباسه او لاس یې د قصد اوچت کړي کیمرې ته ګوري بیت الله ته مخ کړی وي یا هغې ته شا کړي یا په مدینه منوره کې د حضور پاک د روضې مخکې ولاړې مبارکې مخکې او بل ته وي راشه ماله تصویر وباسه او لاس یې د قصد اوچت کړي خدای پورې ټوکې مه کوه لاس د قصده مو اوچته وه دوا ته چې یو چا نه غواړې نه و د قصد لاس پورته کړي د هغه پورې خندا کول دي نو د خدای نه غواړې نه و لاس دې پورې کړه خدای پورې خندا کې دا ریاکاران څو کال ډېر شوي دي مدینه منوره کې د حضور پاک مبارک په مخ کې کیمرې رستي او په هغې تصویرونه وباسي ملګري د بور کې راشه زما تصویر وباسه زما په خدای قسم جومات کې ناست یم ګناه ده یاره وایي دا خو مدینه شریفه ده دلته خو جیز د حکم ده حرمت دلته راغلی دی په 400 او په مردان او په پاکستان کې نه دی راغلی دی جمعات کې پیغمبر د اعلان کړی دی چې لعن الله المصورین چې څوک تصویرونه وباسي نو خدای دې په لعنت نازل کړي تصویر څه ته وایي ټول خلک په دې غم اخته دي لا تدخل الملائکة بیتا فیه صورة چې کم کور کې سپی وي کلبن او صورتن یا فی روایت صورت تماثیل چې په کم کلب په سپی وي او د روح والا تصویر وي نو دې باندې کور ته د رحمت فرشتې نه راځي د قیامت پر ورځ به الله پاک حکم وکړي چې دې چا تصویرونه ایستي دي چې شا به روح پکې اوس واچوي فرشتې به یې ډبوي او دې به پکې ساه نشي اچولی دا خو مدینه کې دا حکم راغلی ټوله دنیا څوک ځان له ویډیوګانې دي او څوک تصویرونه دي د حضور پاک ده څونه به زما پیغمبر خپوي چې ظالمه ګناه هغه کې چې ما وې مه کوه زما مخکې کې شرمېږې نه د خدای نه حیا نه درځي د پیغمبر نه هم تاله حیا نه درځي د ښکلي مبارک رسول نه هم ته حیا نه کې ته د پیغمبر نه نه شرمېږې چې د هغه په مخ کې د هغه دشمني کې د هغه په مخ کې د هغه خلاف کې د هغه په مخ کې ګناه کې هغه ګناه چې وي مه کوه دا څنګه حجونه شو زه خو د دې حاجیانو باندې حیران شوم چې دا څنګه حجونه شو په جومات کې به ناستې مسجد نبوي کې او ګپې شپې به یې شروع کړي 3 او 4 به ناستې او ګپ شپ او خندا خوندي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه 2 کسان یو بل سره په مسجد نبوي کې خبرې اترې کولې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کان راواغشته یو الک واغې باندې ای پی وش پاکان ګورې په خولې نه وي چې دلته راشه اواز یې نه پورته کاو لا ترفعوا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون د پیغمبر نه आवाज دوچته پیغمبر مخکې بچغه نه وې او کده اواله نو دا د پیغمبر بیا ادبی شو هتک شو ځان نه خبر نه ونه کېده ټول ختم شو او دا آیت د رسول الله مبارک پروزه مبارک بر لیکلې دی اوسم او زمون علماء لیکلي دي چې د پیغمبر مبارک احترام چې څنګه په جون لازم او د وفات نه پس هم دا احترام لازم چې په جون باندې د پیغمبر قدر کو د وفات نه پس به قدر کې چې په جون باندې د پیغمبر عزت کو د وفات نه پس به مغه عزت کې او چې په جون د پیغمبر مخ کې چغه منوي نو د وفات نه پس هم د پیغمبر په مخ کې چغه منوي دا نه چې دنیا کې جمع دیو نو زه به قدر کوم او چې وفات شو نو بیا به زه قدر نه کوم د مرګ نه مخکم قدر رستم قدر مخکم احترام اوسم احترام په خدای قسم د آیت بر په جنلو لیکلی
او دا بل هم لیکلی دی لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، یو بل ته چې څنګه چغې وهې ای زیدا ای فلان کیا ای فلان کیا، دلته راشه پیغمبر ته به دا چغې نه وي. د هغه به احترام کې، د هغه به عزت کې، که د هغه بېعزتي دې وکړه ایمان دې نه لاړ، که د هغه هتک دې وکړو پیغمبر ته سپک وکتل ایمان دې نه لاړ. زموږ طالبان دلته سوال کوي وایي د پیغمبر نه اواز اوچتول خو ګناه کبیره ده، نو دې سره عمل څنګه ختمېږي؟ وایم دا ګناه کبیره ده، خو هغه چې د پیغمبر بېعزتي ده پکې، هتک د پیغمبر دی، بېعزتي د پیغمبر ده، او د پیغمبر هتک او بېعزتي کفر دی، کفر سره ټولې نیکۍ ختمې، په بعضې نیکو ګناه هم ختمې. نو حضرت ابو عمر ته ګوره څونه هوښیار دی، اواز یې ونه کړه چې ملګري دلته راشه، دی ونه وی ولې د پیغمبر مبارک جومات ته اواز نه پورته کړ. نو کاڼې واغېسته هغه سړی یې پرې وویشته، نو چې هغه پرې ولګېد پاخود کاڼې، نو ورته یې وکتل عمر، نو ورته یې دا اشاره وکړه، نو چې راغی وی علیه بهما ورشه دغه دوه کسان راول، چې یو بل سره خبرې کوي، دوی والا راوستل، وی من این انتما د کوم ځای یې؟ مېلمانو پته لګي مېلما، وی من اهل الطائف، طائف والا یې. اوهو لو کنتما من اهل المدینه لاوجعتکما، که تاسو د مدینې اوسېدونکي وئ ما به داسې سزا درکړې وه چې دړدولې به مې وې، خو مېلمانه یې غږ درته نه کومه. د پیغمبر جومات کې خبرې کوې، جومات کې هسې هم خبرې د دنیا منع دي، او د دنیا خبرې په جومات کې نیکۍ ختموي، بیا د رسول الله مبارک په جومات کې د دنیا خبرې ډېر لوی جرم. او هلته ټول خلک جومات کې ناست دي یو بل سره او ګپ شپ لګوي، د دین تپوس وکړه، مسلې تپوس وکړه، دا خبرې جایز، یا بعضې ضروري خبرې وي، هلکه زما دې څادر ته ګوره زه 10 ماتوم راځم، ټیک شو، دا ځای راله ونیسه زه راځم، دا ضروري خبرې، دا خیر دی. لیکن دا فضول یو بل سره ګپ، په خدای یقین وکړه خړتېږي خلک، خاندي یو بل سره، خړتېږي یو بل سره، غیبتونه یو بل سره کوي، دا ټوله ګناه ده. هلکه وایي حج سره ګناه ختمېږي، او د مور پلار نه پاک پیدا غوندې راځي، نو حج وکړه. تا خو په مدینه منوره کې د پیغمبر مبارک مخکې تصویرونه وویستل، تا خو ویډیو موږ له جوړئ، ماله خبر هم د ځانه نه یم راله جوړې کړې، راته کښېني یو تصویر وباسم، هلکه ګناه ده، یاره خیر دی یو به وباسو، ګناه ده، یاره بس برکت له وباسم، نو ګناه برکت لکې، یاره خیر دی که نه دلته جایز دی، اوهو حکم خو دلته راغلی، دین خو دلته دی، اعلان خو دلته شوی دی، دلته جایز. د دنیا زمونږ فوټوګراف چې خبرېږو فوټو م راغلي، چې خبرېږو ویډیو م راغلي، پته نه لګي، مایک به راته ولګوي چې دا تقریر دله ټایپ کوم، مونږ وایي ټیک ده تقریر به ټایپ کوي، چې ګورو هغه ویډیو جوړه کړي، پټه یې راله جوړه کړي، ځان نه خبر نه یم او دنیا ته رسېدلي، بیا ډیلیټ کړې ده، که چا تصویرونه هلته ایستي نو د هغې توبه سره اوسه، توبه دا چې هغه تصویرونه ډیلیټ کې ختم کړي، او الله ته توبه وباسئ، الله غلطي مې کړی معاف مې کا، نو الله به دې معاف کړي، بیا هم در باندې الله فضل کوي، هغه تصویرونه ډیلیټ کې ختم کړي، هغه ویډیوګانې ډیلیټ کې ختم کړي، او خدای پاک ته توبه وباسئ چې الله غلطي مې کړی بیا به یې نه کومه، نو خدای به دې معاف کړي. دا لوی غم سخت کال جوړ دی، سخت کال نه د مخکې نه جوړ، جومات کې لګیا دي ګپې شپې ګپې شپې ګپې شپې، د پیغمبر د جومات بې عزتي دې وکړله او هتک دې وکړه. په خدای د جومات د رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام، بلکې د پیغمبر د جومات نه د هغه د کلي احترام وکړي. یثرب یې نوم و، یثرب، نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړه نو نوم یې بدل شو، مدینة النبی نوم یې شو. مدینة النبی په معنا پیږي د پیغمبر مبارک خار، واه واه واه، د پیغمبر مبارک خار، هغه د پیغمبر مبارک خار چې امام مالک رحمت الله علیه و پکې پسورلی نه ګرځېده، حالانکه پسورلی ګرځېدل څه ګناه نه ده، صحابه ګرځېدلي، حضور پاک ګرځېدلی،
د رسول الله مبارک نه پس ابوبکر او عمر دا ټول ګرځېدلي دي، لیکن دا هغه عاشقانه مزاج و، هغه به کومه خاوره کې چې د دواړو جهانو مبارک سردار پروت دی، نو مالک به په هغې په سورلی نه ګرځي. د خپو د ګرځېدو نه مې خلاصي نشته، نه به ګرځم. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مدینه منورې ته راغی. تاریخ وګورئ د امام ابو حنیفه، سیرت الامامین د حضرت امام ابو حنیفه او د حضرت امام مالک رحمت الله علیه تاریخ. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله مدینه شریفه ته راغی، امام صاحب مشر د امام مالک رحمت الله علیه د 14 کاله مشر. امام مالک رحمت الله علیه ته 14 کاله کشو، او امام شافعی صاحب په هغه ورځ پیدا شوی چې په کومه ورځ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وفات شوی. 150 هجری کې امام صاحب وفات او په 150 هجری کې امام شافعی وفات شوی، ته ډیر کشر. او امام احمد داغه نه بیا کشر چې مدینه شریفه ته راغی او سوره دې تیر کړې، نو کډه تړلوي سم شاګردان وته وي سیف سکه په بازم اوهو اله دوار ودې تیر کړې، درې ورځې تیر کړې، ته وې زم مدینه پسې او خلک جاړي، او خلک وایي چې مدینه کې میاشتې تیر کړې، وې زما عذر دی نه صاحب، موږ پورې به سبا خلک خان دي چې دا ستاسو څنګه امام دی او څنګه ستاسو استاد دی چې د خدای د پیغمبر د کلي نه تښتي. وی ما پرېږدی بس زه مجبور یم. څه مجبور یم؟ موږ ته به ال وی چې تنګ یې که، وی زه هلته نه ویم خو یو ورځ به ایثار شم. یو ورځ ایثار شو، بیا ته هغې وی دا ته څه کوې؟ موږ ته هله وایه د پیغمبر کلي پسې او خلک جاړي. خلک وایي چې موږ پکې ډېرې شپې تېرې کړې او تا 2 شپې تېرې کړې، ځم بیا در باندې په زور یو ورځ تېره کړه، ځم زه یو ورځ به بیا تېره کړو، چې تېره یې کړه بیا ځم. وی صاحب هله وایه چل څه دی، ولې خوب کې دی پیغمبر نه پرېږدي؟ نه خدای دې هغه ورځ نه راوړي. نو ولې ځې؟ وی چې کله مدینې ته راغلې ما متیازې نه دي کړی، دې ته مې نه وایي. او ډېر خلک په دې سوال کوي، ابو بکر کړي دي، بالکل حضرت عمر کړي دي او صحابه کړي دي، نو دی ولې نه کوي؟ دا د هر چا یو خپل عاشقانه مزاجي بس منه نه دي که څوک متیازې مدینه کې کوي. کولی شي د هغه یو خپل سوچ و، په هغه د رسول الله مبارک یو خاص عشق و. په بعضې سړي دا وي، په بعضې نه. اوس هم په مجلس کې زه تقریر کوم مثلا یا بشریان نعت وایي، ټول په شوق اوري، او یو کس چې په هغه جذبه راشي او یو چغه کې په ځمکه پرېږدي، دا به نه وایي چې وایي دا د ابوبکر نه زیات عشق دی، هغه خو نو پروت په ځمکه، دا د عمر نه زیات عشق دی خو په نو نه. دا د عشق خبره نه، دا د انسان په زړه کې یو کیفیت راشي، په ځان پوه نه شي، وجالي باز انسان یو وجد پہ راشي، یو کیفیت راشي. امام صاحب نه ما نور زم ما متیازې نه دي کړې، تنګې ما یریږم چې اسنه هغه ځای کې متیازې وکړم چې کوم ځای د رسول الله مبارک هغه مبارک قدم لګېدلي. هاي هاي دې ته عشق زما زه چې مې نه پرېږدی، نو ما ته پرې مې دی چې د مدینې نه وځم او داسې ځای ته لاړ شم چې ما ته د تاریخ نه په یقین معلومه چې حضور پاک هلته نه دی تللی، نو زه به هلته متیازې وکړم بیا به راشم. دومره قدر د مدینې شوی دی، دومره احترام د مدینې منورې د ځمکې شوی دی. دا هغه ځمکه وه چې رسول الله مبارک په جاده مچو، نو څه به یې وایي؟ لاړې مبارکې به یې خپلې راواغږېدل او د مدینې شریفې په خاوره به یې راښکلې او د مریض په تندي به یې کش ورکړه، بسم الله د خدای په نوم. تربت ارضنا زمونږ د دې ځمکې خاوره، بریقة بعضنا زما د لاړو سره، لیشفي سقیمنا باذن ربنا چې دا مریض به جوړ شي خو د الله په حکم. د مدینې خاوره قیمتي خوشبویه خاوره، د عزت او د برکت خاوره، د مدینې غرونه چې د رسول الله مبارک سترګې پې لګېدلې، د مدینې منورې کوڅې. لیلا خدا مجنون خدا لیلا دیوالونه ښکلی، مجنون عشق دی پکې.
او ته په مدینه کې ګناه کې، ته په مدینه کې په موبایل باندې او په نت باندې تصویرونه ګوري، ته په مدینه منوره کې په نت باندې فلمونه ګوري او ډرامې ګوري، او نن سبا په هوټلو کې ټي وی ګان لګېدلي او په هغه ټي وی ګانو خلک لګیا دي ډرامې او فلمونه ګوري. د مسلمان حالت ډېر قابل رحم شو. نن په سویډن کې د حکومت په سلا باندې قرآن شریف راغشتل کېږي او د هغې بېعزتي کېږي او په ځمکه یې غورځوي اور پرې بلوي. پټ په نانه ښکاره. ولې نن دا کافر ولې ډاډه شو؟ نن ستا د قرآن بېعزتي ولې کافر کوي؟ نن په حکومتي سطح ستا د قرآن بېعزتي ولې کېږي؟ کافر ته پته ده چې مسلمان زمانه زیات دی په اربونو دی خو لشه پکې نشته. دا سویډن کې چې کم کافر د قرآن شریف کم حتی کو بېعزتي کړې ده دا یوازې د مسلمان د پاکستان د مسلمان بېعزتي نه ده، دا د عربو د مسلمانانو بېعزتي ده. دا د پاکستان هم دا د ایران هم دا د عراق هم دا د افغانستان هم دا د انډونیشیا هم دا د ملیشیا هم دا د بنگلادیش هم دا چې څومره په دنیا کې په اربونو مسلمانان د ټولو په سترګو کې خاورې ور واچولې چې ستاسو د خدای قرآن ما راواخیست او د خپل لاندې مې کو بېعزتي مې ونه وکړه. راشه که څه مې کولی شی وکړې. چا څه وکړی شو؟ نه. کم د مسلمانانو ملک د هغوی سفیر د مټه ونیوه ور ویشاړه. نه جی که شړو نو په موږ پابندی لګي، معاشي مشکلات راځي، ملک اسم معاشي مشکلاتو کې ګیر دی. نو یورپ پر سره روان شي، تا د خدای یورپ د سره روان کې خو چې خدای د سره روان دی. تا په یورپ ایمان راوړی دی، تا په خدای ایمان نشته. ستا په امریکا ایمان دی، ستا په خدای ایمان نشته. ستا په سویډن ایمان دی، په فرانسه او په جرمني دی ایمان دی، ستا په خدای ایمان نشته. زموږ ملک کې خو لا بیا مسلمانانو ولتالونه وکړل، مظاهرې یې وکړې، جلوسونه یې وکړل، د خپل زړه هغه بړاس یې وویسته نورو ملکونو کې وکړه. چا څه وکړل؟ کلم کله ستا د قرآن دشمني کېږي، کلم کله ستا د پیغمبر دشمني کېږي. سبا به دلته راشي ستا په دې ملک کې دلته به درته قرآن وسوځي، ستا په دې ملک کې به پیغمبر پورې نن سبا ستا د پیغمبر پټکي پورې خلک ټوکې کوي که نه کوي؟ چې خوادي خوي پټکي او پټکي او پټکي ګیره او ګیره ګیره پورې خلک ټوکې کوي که نه کوي؟ دومره خلک ډاډه شو. ګیره پورې خلک ټوکې کوي، پټکي پورې خلک ټوکې کوي. الوا د چا خوښه او د حضور پاک؟ تاسو ټولو ته تپوس کوم د چا خوښه وه؟ حدیث کې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوى والعسل. د حضور پاک به دوه څیزونه خوښ، یو الوا یو شات. مولیان الوا خوري، ولې؟ د پیغمبر خوښه. مولیان دومره نه خوري څومره چې تاسو یې خورئ. په واده کې چې الوا پخه شي یو دیګ او دوه دیګه دا ټول مولیان خوري؟ زه وایم یو پلیټ دوه هغوی خوري، باقي تاسو خورئ. په ملکو کې چې الواګانې که مې پخې شي ټول مولیان خوري. خو د یاره د مولیانو خوښه ده چې د چا په زړه کې د پیغمبر سره مني د هغه به خوښ. حضرت انس وایي، حضرت انس وی رسول الله مبارک کدو خوښو. کدو ما سره ناستو، کدو ټنګری به یې خوړی. وی ما به هغه ټنګری راغېښتی د حضور پاک مخې ته به مې کېښودی، کدو یې خوښو. وی لا زال احبه، چې مې پیغمبر خوښ و نو وی زما هم خوښ دی کدو. د پیغمبر خوښ و زما هم خوښ دی. د پیغمبر د تبعیاتو اتباع مال عبادت دی. نو الوا د پیغمبر خوښه او زموږ، نو تاسو مولا پورې تړلې ده، نو خنداګانې ور پورې کړئ. مولا الوا دا الوا پورې خندا کوي، یعنی د پیغمبر سوچ دی ونه که د پیغمبر د خوښې شي پورې خندا کوي. دومره مست شوې ته الوا نه خورې؟ دا مټۍ څه شی دی؟ الوا ده. دا الوا یو شکل. دا ګلاب جامن څه شی دی؟ الوا ده. دا الوا یو شکل. دا ټول د مټایو دکانونو باندې د اختر په شپه چې راشي دا ورته مولیان ولاړې که تاسو ورته ولاړې؟ دا د ګازرو حلوا چې دا ځای په ځای خوري، څونه مولیان یې خوري، څونه یې ته خوري؟ سوچا نه دی کړی. ګازر حلواګانې ټولې تاسو خورئ، د سوجي حلواګانې ټولې تاسو خورئ، د مټیو دکانونو دا مټۍ خو حلوا ده که حلوا څه شی دی؟ خو خوږ شی دی چې راغونډی
ټول الواګانې په خپل خوره خو صرف د پیغمبر سره دښمنی د بل څه نشته د پیغمبر خوخه ونه تو پر ټوکې ټکالې الوادا سے والوادا سے والوادا زه خو په فخر کوم ما ته خو کچوي چې الوا خوره ویم الحمدلله راوړه چې خورم بالکل د ما د پیغمبر خوخه ودې په خوشاله خورم خو د فخر غاڼه ما له عیب نه دی ما ته سړی وي دا غټه ګیره دی نیولې بالکل الحمدلله زه په فخر کوم ما د پیغمبر طریقه وه ما ته یو سړی وي غټ پټکې دی په سر دی زه په فخر کوم ما د پیغمبر ما ته یو سړی وي په مانځه کې ښکته پورته کېږي او کله شوچه دی ښکه زه په فخر کوم ما د پیغمبر طریقه ته د انګریز په طریقه نه شرمېږي چې د انګریز په شان دوغاخې پرتوب دی اچولی او د انګریز په شان ټی دی اچولی د خر لکې هغه شاته ته د خر په لکې نه شرمېږي زه په حلوا شرمېږم ته په ولاړه ډوډۍ خورې د انګریز په طریقه ته نه شرمېږي ته په ولاړه اوبس کې د انګریز په طریقه ته نه شرمېږي ته په ولاړه موتیازې کې او بول کې په ولاړه د انګریز په طریقه ته نه شرمېږي او زه په حلوا شرمېږم دا خامخیالي پرېږده زه په فخر کوم په حلوا ما پورې وتړه حلوا زه په ګیره فخر کوم ما پورې وتړه زه په پټکي فخر کوم ما پورې وتړه زه په ناسته په خوراک فخر کوم زه په ناسته په موتیازو فخر کوم ما پورې وتړه د انګریز په طریقه وګوره پتلون دی چولی دی ټی دی مخکې ویدانده کړې ده او خر کې څه فرق په ولاړه ډوډۍ خورې لکه د څاروو په شانتې او ته به دا ما او د انګریز په شان دی سر خریلی دی او بریک ته هم خریلی دی او ګیره دی ورپسې خریلی ده ته په دې فخر کې فخر زه د پیغمبر په سنت ولې فخر نه کوم حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه ایران ته تللی نوړی ته پرېوته نوړی راوچته کړه او د هغې نه هغه خاورې وغورځولې او خولې ته یې واچوله نو خلق ورته نیغ نیغ کتل وي دا خلک ورپورې خاندي دونه یې رسناک دی چې نوړی د خاورو نه راوچته کړه او خاورې ته یې وڅنډلې پرېږده دا نوړی په ځمکه پې پوه شو څه وایي اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا د دې قمقلو د وجه د پیغمبر سنت پرېږدم زما د پیغمبر طریقه دا وه چې نوړی به ترې پرېوته راوچته به یې کړه نو خاورې به یې ترې وغورځولې باقي به یې خولې مبارکې ته ور واچوه ولې خو نوړی پرېږده د پیغمبر سنتو باندې به فخر کوو که خیري ښه انشاءالله په ګیره به فخر کوو په پټکي به فخر کوو د سنتو جامو باندې فخر به کوو په ناسته ډوډۍ او په ناسته په خوراک به فخر کوو او په حلوو په کدو به فخر کوو الحمدلله دا زمونږ اصل خبره مې دې پورې کوله چې دا د اغیارو سوچ دی مونږ نه د پیغمبر طریقو پورې ټقالې شروع کړي د رسول الله مبارک په طریقه کې د ما دپاره د دنیا هم خیر دی او د آخرت هم خیر دی د انګریز په نقش قدم د انګریز په شعار د انګریز په تهذیب نه شرمېږي ماشومان نیم پتلون والا کړل او زه د پیغمبر په طریقه راو شرمېږم نو هلته د پیغمبر مبارک په مخ کې خلک ګناه کوي نو ته د پیغمبر نه شرمېږي د خدای نه حیا نه کې خدای راته نه ښکاري نو د پیغمبر مبارک قبر خو ته مخامخ ښکاري که د مدینې آداب به ساتې مدینې احترام به کې دام د ابراهیم علیه السلام دا جمرات ویشتل او دا شیطانان چې ورته تاسو وایي ویشتل د ابراهیم او د اسماعیل علیهم السلام او زموږ د حضور پاک او د ټولو پیغمبرانو طریقه ده نو دې پورې ملنډې به نه کې ټوکې به نه کې چې څوک کلاشنکوف د کونټۍ نه جوړ کړي او ډزار شروع کړي او څوک تاویږي چورلک وایي او کان رالې ولي او بعضې ښځې د ټوکې ټقالې نه کېړی راوباسي او په هغې یې ولي او رګه شیطان ولم ټقالې به نه عبادت پورې به ټوکې نه عبادت دا هغې ویشتې دغه طریقه ده نو حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام لاړل نو هلته ورته پلار وایي بچې زه خوب وینم چې تا لالم څنګه کې یا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرین بابا کاوه وخت ختم دی باقی خبرې به ان شاء الله پاینده جمعه کې درته بیان کوم ان شاء الله آینده جمعه الله دې مونږ تاسو ټول د بیت الله حج دبو الله دې صحیح حج توفیق مونږ لراکړي صحیح او چې چا نه غلطي شوي دي بس غلطي د انسان د کېږي ښه پنا پویتا کې شوي دي غلطي شوي ده مونږ هغې ته هم دا وایو چې رونو توبه وباسئ
معافي غواړی د الله نه، الله معاف کوونکی دی، خدای دې هغه معاف کړي. او زمونږ چې چا خوارۍ کړي دي مونږ به ساج وکړو، په هغه طریقه نشي کولی چې کوم د حضور پاک مبارکه طریقه وه، خو غلطۍ شوي دي زمونږ نه د ټولو نه. الله دې راته معافي وکړي. مونږ تاسو ټول د بیت الله حج له الله بوتي. ښه دا یو څو مړي شوي دي. یو خو زمونږ د محمد حاجي صاحب خور وه، زمونږ د حاجي صاحب دا یې دلته مونږ سره ناست دی، دا د کور والا وه، عبدالرحمن حاجي صاحب لور وه، هغې وفات شوي. زما ترور هم کېدله. الله دې مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله تعالی دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. بعضې مریضان دي دعا غواړي، الله دې وله شفا ورکړي. د عصمت علي او د ناظم شاه رور مراد بیمار دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي. د سیدو د کندي د خادم شاه زوی لحاظ بیمار دی، الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي، خدای دې جوړ کړي. یو کس په زوره قرآن وایي، خلک سنت کوي، مونږ ورته حواله هم ورکړه، هغه قصدن په زوره دی نه وایي. چې څوک مونځ کوي ذکر کوي نو هغه تلاوت والا دې روغ کوي، چې بل ته تکلیف نه په زوره کوي نو دې ګناهګارېږي. وی زما زوی د خادمینو په بانه سعودي ته چا بوتلی دی او پته یې نشته، الله تعالی دې را پیدا کړي، خدای پاک دې را پیدا کړي. د حیات آباد زمونږ یو دوست قاری محمد الله صاحب، هغه دعا غوښتې ده، الله دې وله خیر او برکت او عافیت خوشحالۍ ورکړي. او زمونږ په پېښور کې ایوب قاری صاحب د هغه یو ګاونډي دی او زمونږ دوست کجورو والا دی، کجورو کار کوي، حاجي صاحب د هغې په کور اور لګېدلی دی، الله تعالی دې د هغې نعم البدل ورکړي، الله دې ورته اسانه کړي. بشیر جان ډرایور دی میر نواز، هغه ماما وفات شوی دی، خدای پاک دې مغفرت نصیب کړي. او زمونږ یو دوست دی په جاپان کې دی ارشاد حاجي صاحب، ډېر مونږ سره محبت ساتي، مینه ساتي، جاپان کې کار کوي، الله دې ولله د خیر او برکت ژوند ورکړي، الله دې د عافیت ژوند ورکړي، الله دې خوشحاله ژوند نصیب کړي. ډېر دوستان دي زما او ما ته دعاګانې وایي، خو زه نومونه نه علم، بیا داسې ریاکاري جوړېږي. الله یې ټولو له د خیر او برکت ژوند ورکړي. او ډېر مسافر دي اوس په دې حج کې ما سره ډېر میلو شو، هلته زما ډېر خدمت وکړ، نومونه یې نه علم، الله دې وله خیر ورکړي. او د مسافرو غریبانو ته ډېرې دعاګانې کوي، د سفر ژوند ډېر ګران دی، الله دې وله خیر خوشحالۍ ورکړي، الله دې غریبانان دې د هغې په روزګارونو کې برکت واچوي، او الله دې د پریشانو نه په حفظ و امان کې وساتي، او الله دې د خیر او برکت ژوند نصیب کړي. ټولو مسافرو ته ورونو غورې دعاګانې کوي، خدای دې مونږ ټول د بیت الله حج له بوتلېږي، او الله دې د هر قسم آفتونو فتنو مصیبتونو نه په امن کې وساتي. زمونږ په دې شیرپور کې د الیاس مولوي صاحب کور والا وفات شوي، او د حاجي صاحب د عبدالحکیم حاجي صاحب ډېر نیک انسان وفات شوي، او دانشمن حاجي صاحب دې زمونږ په دې توړیر علاقه کې د هغې په یوسف خان کورونو کې خور وفات شوي وه ټولو ته، او دلته کې عبدالله دی د عمر زو د هغه تره وفات شوي و د عثمان زو. ټولو ته دعاګانې وکړئ چې الله د ټولو مغفرتونه نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي. زه نوم که نور څوک وفات یې ما ته پته نه لګي، الله یې ټولو وبخښي. دا دلته کې زمونږ بټیارانو کې سانولا لالا وفات شوي، دعا ورته وکړئ چې خدای مغفرت نصیب کړي، ښه سړی الله یې وارثانو له صبر ورکړي، چې څوک بیماران الله روغ صحتونه او شفا ورکړي، څوک قرضداران یې قرضونه خلاص کړي، خدای زمونږ د دنیا و خیر نصیب کړي، او د دنیا و خیر د فتنو آفات او مصیبتونو نه په امن کې وساتي. که څومره دوستانی، که د مردانی، که د پېښوري، که د پنډۍ وي، که د تخبې وي، که د شیرګړ د یو ځای بل دی، الله ټول له د خیر او عافیت برکت زندګۍ ورکړي. الله ته زمونږ نه راضي شي برحمتک یا ارحم الراحمین.